السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه کاریم محمد ظفر عثماني. زه یو بیا حاضر شوم د نوې ویډیو سره د قرآن مجید تلاوت کولو چې کوم طریقې دي دغه په متعلق باندې ما دا ویډیو جوړ کړې ده. لکه څنګه چې دلته زموږ سره لیکلي دي صنع بسحرک. د دې مطلب دا دی صنع بسحرک معنا یعنی اته مشهوره مقامات چې په هغه مقامات او قرآن مجید تلاوت کولو طریقو ته وایي. که څه تل منظور کوي یا ته په جلسه کې تلاوت کوي یا تل منظور کوي یا اذان کوي، نو دا اته طریقې به ته څنګه استعمالوي. نو دا صاد سے مقام سبا، نون سے مقام نهاوند، عین سے مقام عجم، با سے مقام بیات، سین سے مقام سیکا، حا سے مقام حجاز، را سے مقام رست، کاف سے مقام کرد. دا نور مقامات چې دي دا شپږ مقامات دا موږ ویلي دي زما په یوټیوب چینل کې دا موجوده دي. نو نن زموږ سبق چې دی هغه 9 نمبر مقام دی، مقام رست 9 نمبر مقام. نو 9 نمبر مقام چې دی د زده کړې په لحاظ خو دی 9 دی، لیکن چې کله په ترتیل یعنی په جلسه کې چې کله تلاوت کیږي په هغه لحاظ سره دا مقام چې دی پر 2 نمبر راځي. یعنی چې کله کاری اول مقام کې شروع کی د تلاوت چې کله 2 مقام ته اوړي هغه مقام رست دی. نو دا مشهور دی، اکثر کاریان د استعمال ډیر زیات کوي. نو دا आवाज بیا 3 درجې دي چې په سوکا आवाज سره تلاوت شروع کول، بیا आवाज پورته کول، بیا تر هغه هم आवाज پورته کول. دته جواب الجواب ویل کیږي، یعنی قرار بیا جواب بیا دغه بعد جواب الجواب. اوس دغه مقام رست استعمال د جلسې والا تلاوت کوم ترتیل ورته ویل کیږي، په هغه کې به ته څنګه کوي. او دغه مقام رست استعمال چې په لمانځه کې کوم لکه اوس د سهار لمونځ کې کوم قرات ویل کیږي په زور आवाज سره چې امام المنظور کوي، نو هغه ته حدر ویل کیږي. او د ماښام لمونځ د ماخستن لمونځ د رقم اذان هم په مقام رست استعمال ته څنګه کوي په اذان کې. نو زه اول دواره د مقام رست استعمال په ترتیل کې کوم د جلسې والا تلاوت یا محفل والا تلاوت کې. نو د आवाज د درو درجو ته اړ درجه ته بیا خپل مارکر وړم وزیت هم او درجو ته، خو زیاتره اکثر د دې استعمال چې په ترتیل کې ډیر راځي حاضر، خو اکثر پر یو ترتیلی او اذان یا کښته یا پورته. خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دغه رقم د مقام رست استعمال په حاضر کې اکثر د مکه مکرمه امامان چې دی هغه تلاوت کله کوي لمونځ شروع کوي د ماښام لمونځ یا د ماښام یا ماخستن، نو هغه د حاضر لهجه زیاتره علما استعمالوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
دغه رقم د مقام رست استعمال په اذان کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم. دا و د مقام رست استعمال په جلسه والا تلاوت په ترتیل کې اور د لمانځه والا طریقه حاضر کې اور اذان کې. نو ان شاء الله زه امید کوم چې د دې ویډیو د کتلو بعد ان شاء الله د مقام رست به په سمجھ کې راسي. که بیا هم څه مسلې مسایل په کمنټ سیکشن کې ته ما آگاه کولای شي. نو تر هغه پورې ماته اجازه راکړئ. کاري محمد ظفر عثماني ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.